یو طرف ته د افغانستان رونه د پاکستان نه په زور اوښکلي کیږي، بل طرف ته په کراچۍ کې د بنگلاديش لپاره د نیشنلټي ورکولو مطالبه وشوه چې د نیشنلټي ورکړي شي. لکه دا څومره غټ دغه کنه ظلم دی چې لکه یو طرف ته د افغانستان رونه چې دلته 50 کال تیر کړي دي هغوی له نیشنلټي نه ورکړي، د هغوی مالونه چې کوم دلته پاتې کیږي په زور باندې وکړي. زه نه یم چې بنگلاديش ته نیشنلټي نه ورکول کیږي، ورکړي هغوی ته ورکړي، خو دوی سره د لږ انصاف وشي. اوس په دې وخت کې ماته ډېر خلک وایي چې د افغانستان خلکو ته ډېر مخکې نه ویلو تاسو دې ځای نه لاړ شئ چې څومره ځله یې ماته ویلي دي. نو ارزل چې کوم دی دا خبره بیا وروسته شوې ده. نو ګوره دا هغه خبره شوې ځنګل ته زمری راغی او زمری باران راغی، خلکو په خبره ختمه شوه. نو چې دا پرې پر اشاره ورسره د خلکو اعتماد نو چې دا پر اشاره مونږ واقعي لیږي. خلکو یې دا به روم چې کوم خبره بس زور مور وروړي خبره به ختم شي. خلک چې کوم مکمل تور سره ذهني تیار نو وته او دوی په زور ما چې کوم دی بس اوخ کړ. نو دی وخت کې پرس کې اوخی هم پریدي نه دغه یو طرف ته بس د پاکستان خپل پالیسي هم په ګوت نه وو، خو بیا چې کوم د دوی سامان نه دي هغه ته واپس ورکړي شي ځکه چې ډیر زیات د غوینه گاډي د غوینه بنگلې د غوینه چې کوم دی جیدادونه د غوینه مالونه دکانونه سامان نه ډیر زیات پاتې شول، ډیر لوی نقصان وشو. نو باید چې دا نقصان سم میکانیزم د دې لپاره روز یې تراپی او ته ورکړي شي دا ولا ورکړي شي. هغه چې بده کې داسې کسانو چې دلته په 50 کال مهنت کړو خپل کاروبارونه جوړ کړو او هغوی غریبانان اوس خیر تکې ناستل. نو دا یو انساني ظلم دی کنه. نو داسې کول نه پکار، باید چې ستره کار ورلروزي. تاسو دې باره کې سوال خپل راي په کمنټ کې لرئ، مننه.